دغه نوټیفیکیشن کې یو زبردست احسان په خلکو دا هم شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې روزنامچه ریپورت به مفت کوي. خبره دا ده چې زیات تر افسران چې غیر مقامی وي او ځینې پکې داسې هم وي چې ګاډي یې معمولی وګرېږي نو بیا مخالف فریق په شوکو او د ډکیتو اعتراف ته هم مجبوروي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرائم کہانی. ګرانو ملګرو، د خیبر پختونخوا پولیس د وخت تیریدو سره ډېرې زبردستې کاروایانې کوي. د ډیرو نه خو څوک خبرېږي هم نه، خو چې کله د یو کارنامې اعلامیه جاری شي نو بیا ترې نورو صوبو کې هم خلک خبر شي. تازه ترین کارنامه د پولیس د خوا د ریډ لیست اجرا ده. په دغه حواله د سرای ورکول نه وړاندې ضروري ده چې پولیس دغه نرخنامه چې کومه جاری کړې ده چې تاسو سره شیر کوم. په 8 اپریل د محکمه داخله او قبایلی امور د ایډیشنل چیف سیکرټري طرف نه نوټیفیکیشن جاری شوی دی چې د سکیورټي سره متعلق امور لکه د کرایه‌دارانو د رجسټریشن فارم، بهر تلو د پاره د پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ، کریکټر سرټیفیکیټ، د ویزې د پاره د پولیس کلیرنس او د کورونو کې کارکونکو ملازمینو ویریفیکیشن د پاره د صوبایي حکومت د منظورۍ نه پس باقاعده نرخ مقرر شوی دی. د دغه دستاویز مطابق د 500 نه تر 3000 پورې ریټس جاری شوي دي. اوس که چاته ویزه ملاویږي یا نه، خو پولیس له خپل فیس ورکوي او همداسې د نورو خدماتو په حواله به هم د نرخونو وصول کولی شي. لا نوره زبردسته خبره دا ده چې کمې پیسې راغونډېږي هغې کې به د ډي پي او صاحب نیم په نیمه یعنی 50% برخه وي. پیښور کې به کېدی شي چې سی سی پی او صاحب ته دا تحفه ملاویږي. آر پی او صاحبانو ته به 25% برخه به طور بخشش رسی او حکومت له به هم روپۍ کې 4 انې ورکولی شي. دا خبره ډېره عجیبه ده. پولیس نه د پرایویټ سکیورټي ایجنسی جوړول یا داسې خدماتو پیسې غوښتل ناروا چې سروپه ناروا ده. که دا کلیرنسونه په پیسو شو نو بیا خو به د دوی حیثیت مشکوک شي. څوک چې د ویریفیکیشن د پاره 1500 روپۍ ورکوي نو بیا به 1000 او 2000 ورکوي. 1500 به حکومت او پولیس سره جمع شي او باقی چې څوک تصدیق کوي یا دغه اسناد ورکوي هغوی ته به جمع کیږي. د پولیس محکمه هغه یو څو محکمو کې ده چې د کرپشن او د اختیاراتو نه تجاوز شي علمگیر شهرت لري. نو دغه شکوک او شبهات غلط یا بی بنیاد نه دي. خبره دا ده چې زیات تر افسران چې غیر مقامی وي او ځینې پکې داسې هم وي چې ګاډي یې معمولی وګرېږي نو بیا مخالف فریق په شوکو او د ډکیتو اعتراف ته هم مجبوروي. الته د یو کاغذ ته پوسته به هغوی سوزګاري. دغه نوټیفیکیشن کې یو زبردست احسان په خلکو دا هم شوی دی چې پکې ویل شوی دی چې روزنامچه ریپورت به مفت کوي. شپږ نور داسې خدمات هم دي چې بندی وګوري نو حیران شي چې پولیس به اوس د دغه شیزونو د مفت ورکولو احسان هم کوي. لکه د پولیس ایکټ ډاونلوډینګ به مفت کیدی شي. دلته د فارنرز رجسټریشن د وزارت داخله د هدایاتو مطابق ویډیا دي. کم اشتهارونه چې پولیس په اخبارونو کې چاپ کی او څوک یې وغواړي نو هغه به مفت وي. یعنی لږ سوچ پکار دی. دا نوټیفیکیشن حقیقت کې د تانو نه د عوامو د پاره نو گو ایریاز جوړي. مخکې هم د 4 روزنامچه او اف ای آر نه درج کېدو. اوس به چې لا داسې نرخنامې مقرر شي نو چې څومره سختی به پیدا کیږي. اسې زیاته خبره خو به دا خوا که چا اف ای آر درج کولې نو بینک یا ډاکخانه کې د همداسې 100,000 روپۍ جمع کولې او بیا د نیختلې
اف ای آر دی کولې نو د خلکو دا ګیله به هم ورکوه چې اف ای آر نه کیږي. بهرحال دا صحیح ده چې ګرانی ده حکومتي مصارف زیات دي خو د ضروری امورو د پاره د پولیس دغه خدمات په پیسو خرڅول بالکل د رفاهي سیاست د تصور خلاف خبره ده. حکومت لپاره غور پکار دی. ډیره مننه.